الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شريف شوق ومحبت سروه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانان ورونو، الله جل جلاله ومونږ او تاسو باندې خصوصي فضل و کرم وکړو چې الله جل جلاله ومونږ باندې د محرم الحرام دا مبارکه میاشت راوسته، او بیا دغه 10 محرم الحرام چې الله جل جلاله ورته ډېر لوی فضیلتونه ورکړي دي، الله جل جلاله په مونږ او تاسو باندې راوست. دغسې د انسان په ژوند کې الله جل جلاله بعضې خوشحالۍ راولي، بعضې غمونه راولي. د دې ټولو نه مقصد د الله جل جلاله د انسان امتحان اغستل، چې دا انسان زما په دې امتحان کې او په دې ازمیخ کې کامیابیږي او کنه. نو که غم راځي نو دا هم د الله جل جلاله د طرف نه امتحان دی، او که خوشی راځي خوشحالي راځي نو دا هم امتحان دی. په دغه تسلسل سره الله جل جلاله مونږ او تاسو ته یو آزاد ملک را کړی دی. دا پاکستانی مونږ ته را کړی دی، او دا الله جل جلاله په مونږ باندې یو خاص نعمت کړی دی. د هغې وجه دا ده چې کله انسان ازادي نو دی هر کار کولی شي. که د ده بعضې کارونه د عبادت سره تعلق ساتي نو هغه هم په ازادۍ سره کولی شي. او که چېرې دی بندیواني او بندي د چا په غلامۍ کې نو دا انسان ګوره هېڅ شی نشي کولی. دی په جهر باندې او په کولا او سینه او تڼۍ باندې چې کوم دی نو عبادت نشي کولی. تاسو به د نورو ملکونو کې سوچ او فکر وکئ، څوک تلي نو هغوی ته به اندازئ. په دې بار ملکونو کې هر یو کار هغه داسې کېږي چې په هغې کې ازادي نه وي. تر دې حده پورې چې دا منبر او دا محراب چې چلیږي نو هم په دې کې ازادي د چا نشته. باقاعده یو پاڼه به تا ته درکولی کېږي، او که تقریر ته کښېنو هم به د هغه پاڼې نه کښې. ته د ځانه څه خبره په هغې کې نشي کولی. که خبره دې وکړه نو تاسو ته به اندازئ. څه موته مخکې د حرم شریف امام دی، او د ځان یې په دې سلمان پسې څه خبرې کړې وې، محمد ابن سلمان په هغه پسې خبرې کړې وې، او د مخې سره یې د هغه ځای نه اوچت که او بوتې و جیل ته یې واچوه. الله جل جلاله په مونږ باندې خصوصي فضل و کرم وکړه چې مونږ ته آزاد ملک را نصیب.
14 اگست 1947. خو بیا د دې ازادۍ د مناوالو طریقه چې الله دومره په مونږ باندې فضل او کرم وکړ، نو بیا په کار دا دی چې د سنت او د شریعت موافقې مونږه مناو. زمونږ په معاشره کې وبا دا عامه شوې ده چې کله یو انسان باندې خوشحالي راځي نو هغه بالکل د شریعت حدود پار کوي، او هغه ته دا خبره لکه خوشحالي هغه ته تر هغه وخته پورې نه میلاویږي تر څو پورې چې هغه د شریعت حکم پامال کړی نه. دی به په ځان باندې مختلف قسمه نخرې کوي، ډول او سورنا به دی غږی، هله به دی وایي چې زه 14 اګست مناوم. که چېرې ده دا چل نه کړی، د ښځې نه یې رایستي، د جینکۍ نه یې ګډولي، او د ټیپ نه یې غږولی، او د ګانه بجانه سورنا او ګډانه یې کړي، نو دې سړي ته چې کوم دی نو خوند نه میلاوي. وبا دا عامه ده. دې طرف ته خو څه نشته دی، الله جل جلاله ډېر حفاظت کړی دی زمونږ. خو ښکته د خوشحالۍ نوم دقه د شریعت نه چې کوم دی نو بغاوت، د شریعت خلاف ورزي، دې ته هغه خلک چې کوم دی نو خوشحالي وایي. حالانکه د روح سکون چې کوم دی نو هغه په خلاف سنت کارونو کې نه دی. د روح سکون اسلام چې کوم نبض دی هغه دا دی چې ته په شریعت کې د ځان د پاره خوشحالي ولټوه، چې الله د باندې خوشحالي راوسته، نو اوس دقه خوشحالي ته رسم او رواج ته ماړوه، بلکې دا د شریعت موافق وګرځوه، په دغه خوشحالۍ باندې به الله جل جلاله تعالی اجر در. او بیا دې خبرې ته سوچ وکړه چې زما د روح سکون ګوره یاد ساته، دا الله جل جلاله په شریعت کې اخودی دی، قرآن او حدیث کې اخودی دی، دا په ډول او سورنا باجه کې نه دی اخودی شي. اوس که مونږه زما نوجوان ملي نغمه اوري، نو هغه له ملي نغمه او ترانه تر هغه وخته پورې خوند نه ورکوي تر څو پورې چې شاته د دې سره ډولګی نه، چې ډولګی ورسره نو هغه له خوند ورکوي. خو چې دغه ډنګ ډونګ ورسره نه نو وایي دا یې مړه صحیح چې کوم دی نو نه پبلش کړ او ریکارډ کړ. دا به هله خوند کوي چې د دې سره شاته چې کوم دی نو یو سور وی، یو تار غږېدلی وی، نو هله به دې خوند کولی. حالانکه الله جل جلاله د روح سکون دا په قرآن او حدیث کې اخودی دی. تاسو به ډېر کراته کتلي چې د څه سره انسان ځان عادت کی، دا سړی د هغې سره عادت کی. د شپې په دې روډ باندې ګاډي تېرېږي که نه، نو دا سړی څه وایي؟ وایي تر څو پورې چې ما ځان ته تیزه ګانه نه یې لګولي نو ګورې زه یېرېږم د شپې. داسې وایي که نه وایي؟ تر څو پورې چې ما تیزه ګانه نه یې لګولي نو یاره ماله خوب راځي، ماله سفر خوند نه راکوي، زه بوج کېږم. دا ولې دا انسان ولې دې حد ته ورسېده؟ دا د دې وجې نه چې د ځان عادي کړی دی د دغې ګانې بجانې سره. کاش چې دې سړي ځان عادي کړی وی د تلاوت قرآن سره، د نعت سره، یا د پاکې شاعرۍ سره، دا سړی د ده په ذهن باندې به بوج نه راځي. دویم دی بل طرف ته که موږ سوچ وکړو نن سبا دغه دی سبا نه او بل سبا د 14 اګست ورځ ده که نه، دا موضوع مې ځکه را نیولې ده چې سبا نه او بل سبا د 14 اګست ورځ ده. نو په دې باندې چې کوم خرافات کیږي او کوم د خلاف شریعت کارونه کیږي، نو انسان هغه نعمت چې الله جل جلاله ورکړی نو ګوره یاد ساتئ دا دغه نعمت ناقدري ده. دا انسان اصل کې دغه نعمت ناقدري کوي، ګوره ناشکری کوي. ما یو آیت ستاسو مخې د تلاوت کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. که چېرې تاسو په هر یو نعمت باندې ورکوټې نعمت ته ولې نه په هغې باندې شکر ادا کوئ، الله جل جلاله وایي زه دغه نعمت تاسو ته دوچن کوم، زه یې زیاتوم او چې الله کله ووایي چې زه یې زیاتوم، څوک داسې شته دی چې الله ته وایي چې ما یې زیاتوه؟ ستاسو نه تپوس کوم څوک داسې شته دی چې په الله جل جلاله باندې پابندي نعوذ بالله ولګوي چې ته دا نعمت مه زیاتوه؟ نو الله یې زیاتول غواړي. لہذا چې کله مونږ دا ورځ د یوم تشکر ده،
د الله جل جلاله د شکرې ادا کولو ورځ ده دا ورځ د عبادت ورځ ده چې موږ په دې یو ځای کې اوسېدو زمونږ نیکونه زمونږ مشران په دې وخت کې تیر شوي دي چې د هغو د سختو سره ژوند د هغو د انګریزانو مختلف قسمه مصیبتونو کې اخته کولو سره ژوند مختلف قسمه مشکلات پر راوستي سختي او مختلف قسمه د فسادات چې کوم دین او هغه به د هغه مخ ته خورول دا پس منظر مونږ را مخې ته کو چې آیا د پاکستان آزاد شوه دی د دې شاته تسلسل څه دی د دې ازادۍ روح او حقیقت څه دی زه تاسو ته مختصر غونډه کې دغه تاریخ ذکر کوم نه د نن تقریبا 300 کاله مخکې په 1601 عیسوي کې یا په 1602 عیسوي کې انګريز دا هندوستان تراغه پاک و هند چې ورته په خوانوي چې کله پاکستان او هندوستان آزاد شوه نو بر صغیر پاک و هند نو د نن 300 او 60 کاله مخکې انګريز دغه ملک تراغه په دینوم باندې راغی چې زدل ته کاروبار کول غواړم تاسو مال روپۍ راکوي دغه خلکو ته وي او موږ بس تاسو هغه روپۍ لګو تاسو له پاغي باندې منافع درکو د یو نه روپۍ را غونډې کړي د بل نه روپۍ را غونډې کړي د بل نه پورا پیسې برابر وخت تیرېده دیو خو مهنت وکاو په مختلفو ځایونو کې د ځان د پاره پوینټس او سنټرې جوړ کړي کلکته کې یو سنټر جوړ کړ ګجرات کې یو سنټر جوړ کړ بمبئی کې یو سنټر جوړ کړ په پیښور کې یو سنټر جوړ کړ دا هغه وخت یو ځای او مقصد دا و چې د خلکو په مختلفو ځایونو کې د معیشت ترقی وشي اکنامک امپروومنت وشي او د هغه اقتصادي چې کومه پالیسي ده نو دا مضبوطه شي چې کله دا پیسې موږ د خلکو نه راجمع کو نو دا خلک به زموږ محتاج وي بیا چې ته موږ وایو چې خکته شي نو دی وبخته کیږي ځکه غوټه به زموږ پلاس کی بیا که ته موږ وایو چې دا چلو کوي هغه چل وکړي زموږ غلامان به جوړ شي د روپو غلام او څوک چې د روپو غلام جوړ شي نو دی ګوره هیڅ چرته بیا په بل څه باندې نه رضا کیږي دی به همیشه غلام دغه مسلمانانو او په دغه ملک کې هندوانو عیسایانو او دغه سیسیکانو دا خلک په دغه ځای کې اوسېده انګریزان ایست انډیا کمپنی چې به ورته وي سامراج د برتانی دغه خلک رااله یو د 100 کالو پورې دیو دغه چې کوم دینو تجارت والا معاملې وکړه د 100 کالو په 1701 عیسوي کې دیو مختلف ځایونه چې کوم دینو هغه دومره زور دی وکه چې په مختلفو وړو کلو باندې د برتانی جنډې ولګول په پاکو هند پیسې وسره را لکنه په مختلفه وړو کلو باندې کې د برتانی جنډې اوچته کړلې چې دا د برتانی زیاده دلته برتانی والا اوسېږي یا که برتانی والا نه اوسېږي نو هغه پاللی خلک د برتانی اوسېږي وخت تیرېده ستناسه خلکو ته احساس کېده چې د دې خلکو دا فکر چې کوم راوړی دی دا ګوریات ساته د فطرت خلاف فکر دی او دا مونږ یو بل طرف ته اړی په دغه صدۍ کې شاه ولی الله رحمه الله پیدا شو شاه ولی الله رحمه الله داسې سړی دی چې مسند هند ورته ویل کېږي د حدیث څومره سندونه دي حضور صلی الله علیه وسلم ته رسیدلی دي او په دې پاک هند بر صغیر نزي نو خامخا به د هغې په منځ کې استاد شاه ولی الله رحمه الله راځي چې پلان کې د دنه اورېدلی دی د دنه اخیره کې به شاه ولی الله د هغه استاد داسې یو سړی دی دی پیدا شو او ځوان شو فکر یې دا وکړه چې دا انګریز چې کوم دی نو د آیات ساته دا د اسلام د ختمولو دپاره راغلی او د خپل حکومت د جوړولو دپاره دلته کې راغلی دی د مسلمان سره یا د هندو سره یا د سیک سره دا کار نشته دی چې دی د ترقي وکړي د ځمکه قبضه کوي د خپل حکومت چې کوم دی نو دلته برپا کوي
دا فکر او سوچ شروع کړ دا غي د پاره مختلف جدوجہد کوششونه شروع کړل تر دې حد پورې چې شاه صاحب چې کوم دینو د دنیا نه رخصت شو او د هغه مشر زوی شاه عبدالعزیز رحمه الله هغه فتوا ورکړه په دغه صدای چې انګريز د هغه غلامی کول هغه ته سر ټیټول هغه چې د مسلمان خلاف کوم سازش کوي د هغه خلاف ودریدل دا جهاد دی چې کله دا فتوا ورکړه نو حالات ورته ډیر زیات سخت او دی خو یو میشن راوړی یو فکر راوړی ډیر په تیزی سره روانو خلکو کې یو نوې جذبه پیدا شو چې او حقیقت دا خو انګريز دی ازلی دشمن دی زما دی به څنګه زما د ترقۍ سوچ وکړي او زما فکر به وکړي د ترقۍ تر دې حد پورې چې وخت ریده او انګريز بالکل پلامپ شو د هغه فکر او سوچ مخکې نه ته یو وفد راغی د برتانیې نه او دا سروې وکړه چې اخر وجه څه ده چې په سونو کاله دلته کې موږ مهنت وکړو تر اوسه پورې زموږ میشن کامیاب نشو او اوس هم چې کوم دی نو د مسلمان حکومت ته که په بعضې ځایونو کې د انګریز حکومت ته نو هغه مخکې تګ نه کوي نو چې کله سروې وشوله نو یو درې خبرې چې کوم دی نو هغې مخې ته راوستې د برطانیې دغې ماهرینو درې خبرې مخې ته راوستې چې یاره درې وجې دي چې زمونږ دا میشن نه کامیابیږي د غیرو یو خبره ده چې تر څو پورې په پاک و هند کې قرآن موجود دی تر هغه وخته پورې موږ نشو کامیابېدی دویمه وجه تر څو پورې چې په پاک و هند کې قرآن والا موجود دی نو موږ نشو کامیابېدی درېمه وجه تر څو پورې چې شعایر د قرآن او د اسلام موجود دي تر هغه وخته پورې موږ نشو کامیابېدی د هغې دپاره میشن دی شروع که انګریزان داسې میشن شروع که چې بعضې علماء کرامو لیکلي دي چې په 3 کالو کې د دغې سروې نه بعد 3 لکه قرآن مجیدونه چې کوم دی نو دقې انګریزانو وسوځول څومره قرآن مجیدونه 3 لکه قرآن مجیدونه دا اور ته واچول او وسوځول او مقصد دا چې قرآن به جوړي ختم شي دا پاڼې او دا صفې او دا ګتې به ختم شي د قرآن قصه به ختم شي حالانکه دا ورته احساس نه و چې د قرآن ذمہ داری د قرآن حفاظت الله جل جلاله په خپل اغسته دویم سیز چې یاره مدرسه او جماعت ختمول غواړي د دین د نشر او اشاعت چې کم ځای دی کومه ټولنه ده په کوم ځای کې چې دا خلک راجمع کیږي په کوم سیز باندې چې اسلام پیژندل کیږي د قصیص ختمول غواړي دیو جماعتونه او مدرسې یکسر چې کوم دی نو په هغې باندې شروع وکړه د هغې د ختمولو هغه میشن شروع او آخري وار هغه په هغه خلکو باندې چې کوم قرآن والا خلکو علماء کرامو د دین سره وابسته عوامو نو د هغې د ختمولو کوشش شروع او کوشش څنګه شروع کړ چې کوم سرخیل علماء کرامو نو هغه به رانیول او سزاګانې مختلفه قسمه لول به په مهنت کاو چې په سروپو باندې چې کوم دی نو دا مولا دا عالم دا زه واخلم که چا به ورته غاړه کېښوده چې د هغې سره به شو چې چا به غاړه نه کېښوده نو د هغې سره به یې څه کول یو انګریز تاریخ لیکلی دی هغه وایي زه په خپله چبوتره کې ناست وم او د غوښو بوی مې چې کوم دی نو په سپېږمه باندې راغی زه بار ته راووتم نو څه ګورم لوی ځای دی او په هغې کې غرغنډې خیجي او کویله پې اچولی شوې ده د ټکر علماء کرام لوی لوی اکابر هغه راجمع کړی شوي دي او 40 کسان دقسې ودرولی شوي دي یو نګران دی ورته ولاړ دی یو چټ اوسه ورسره دی دا انګریز دا تاریخ لیکلی دی څوک چې زمونږ خلاف دی ګورې هغې ولیکلی دی که چېرې زمونږ کس لیکلی وی مسلمان لیکلی وی نو بیا به مونږ وی چې دا ځان طرف ته کشی واله هسې یې پکې د ځانه خبرې کړي دي خو دا انګریز او دشمن دا خبرې لیکلي دي نو خامخا مونږ منو
سلويخ علماء کرام داسې په لاینونو کې ولاړ دي، یو طرف ته سلويخ، بل طرف ته سلويخ، بل طرف ته. زه خواته ورغلم نو یو ته داسې په پاڼه باندې چټ ورښکاره کوي. زه ورنږدې شوم، ما وکتل چې په دې چټ کې څه لیکلی شوي. په چټ کې دا لیکلی شوي دي چې تاسو د دې خپلې فتوې نه چې شاه عبدالعزیز رحمه الله ورکړې ده چې د انګریز خلاف جهاد کول روا دي، د دې خبرې نه واوړئ. که چېرې نه اوړئ دي نو دا غرغنډي دی او دا اور دی، په دې اور ته به ورغورځېږئ او دا چل به ستاسو سره کوي. چې څوک انکار کوي هغه سلويخ والا علماء کرام هغه ټولګی چې کوم دی نو نیسي، تړلی شوی ټولګی دی او دې اور ته یې ورولي او هغه چې کوم دی نو اور کې سوځولی کېږي. دا بوی چې په ما باندې راته نو دا د دقې غوښو راته. بیا چې هغې انکار کوي نو نور راوستلی کېږي او دغې غرغنډو ته ورچولی کېږي، بیا نور راوستلی کېږي او دغه شان سلسله. دی وایي ما هلته کې چې کوم دی نو وخت تېرول ګواره نه کړه او زه فورا چې کوم دی نو واپس خپلې چبوترې ته لاړم. چې کله دا حالات سخت شو او انګریز هم زور شروع کړ او علماء کرام او عامو خلکو په دین مینو، هغه په دین باندې ننګ وکړ او جذبه او غیرت یې وکړ او د دې خلاف راوچت شو. نو دوی یو سیستم شروع کړ، دوی داسې یو سیستم شروع کړ چې یاره موږ اوس نشو کامیابېدی، لہذا داسې یو طریقه پکار ده چې په خپلو کسانو باندې دا علما هم ووهو او دا عام خلق دیندار چې کوم دینو دا پې هم ووهو. او همیشه د پاره یاد ساتئ دا کوم سړی چې سازش کوي او بل کس وهل غواړي نو هغه په خپل کس باندې وهي. پردی سړی چاته نقصان نشي رسولی، خپل سړی به همیشه چې کوم دی نو دا چې زهریله شي نو تا ته به نقصان در رسوي. په دغه زمانه کې انګریز ته سیک، هندو او مسلمان دا یو شانتي ټارګټ و. وجه دا وه چې په دیو باندې لولې مسلمان ختمه او وروسته د نورو نه ځمکه خالي کوله او خپل حکومت او باچاهي قایموله. نو یو سیک دی د پنجاب صوبې گورنر جوړ. په دغه زمانه کې یو سیک د پنجاب صوبې گورنر یې جوړ او دا ټاسک یې ورته حواله کړه چې ستا به بل څه کار نه وي، ته مسلمان ګوره مونږ لې راوله، که زمونږ په دې لاره باندې نه ځي نو بلکل تا ته اجازت ته قصه وله ختموله. علماء کرامو لیکلي دي دغه سیک چې د مسلمانانو سره د دې نه مخکې ښه روابط و، ښه تعلقات و، د په یوه ورځ باندې 14,000 علماء کرام چې کوم دی نو شهیدان، 14,000 علماء کرام چې کوم دی نو د شهیدان، 10,000 ماشومان چې کوم دی نو د ذبح، د 10,000 جنکو د چې کوم دی نو عزت لوټ. دا د پاکستان د آزادېدو په تاریخ کې دا قربانۍ ورکړی شوي. نن خو زموږ ذهن ته یو خبره راځي چې بس پاکستان او آزاد شو، بس پلیټو غوښه پکې راله او ډېر شی غټه پینډه ورته کېناسته او ویې خوړله او خیر سه الله خیر او بس خبره ختمه شوه، پاکستان آزاد شو بس خبره. نه شاته قربانۍ دي، مختلف قسمه تحریکونه جوړ شو د دې نه بعد، ترک موالات جوړ شو چې یاره کوم ځای کې مسلمان دی دی به د هندو سره هم تعلق نه ساتي، دی به د سیک سره هم تعلق نه ساتي او دی به د انګریز سره هم تعلق نه ساتي. یو د روپۍ سیز به د دیونه نه اخلي، بس دیو به اوسه مکمل تعلقات ختم کړي. تحریک جنگ ازادي د دې اعلان وشو، په دې کې مختلف قسمه ګروپونه جوړ کړی شو او داسې ګروپونه جوړ کړی شو چې یو مشرق طرف ته او بل مغرب طرف ته د یو مشر مولانا محمد جعفر رحمه الله جوړ کړی شو او د بل مشر مولانا مهاجر امداد الله مهاجر مکی رحمه الله هغه جوړ کړی شو. دوی دواړو ته دا سیستم حواله کړی شو چې کوم ځای کې انګریز سر اوچتی د هغې د ښکته کولو دپاره او دباولو دپاره هر قسمه کوشش تاسو وکړئ. انګریزانو سره اسلحه وه، زور و قوت و، نو هغه دیو ته سخت تکلیفونه ورسول تر دې حده پورې چې زمونږ د علماء دیوبند سرخیر مفتی رشید احمد گنگوی رحم الله د حضرت مولانا امداد الله مهاجر مکی رحم الله په گروپ کې هغه ډیر سخت زخمی شو او سخت تکلیفونه ورته ورسید.
او دغه محمد جعفر رحمه الله چې د دویم ګروپ سړی دی مشر دی د ده سر څنګه کاته وشوله تاسو اسی واقع واورئ اندازه ولګوئ چې د دې پاکستان د ازادۍ دپاره په دې کې کوم تحریکونه تیر شوي دي څومره قربانۍ علمای کرام ورکړي دی یو جیل ته ور واچاو کاله پانی به ورته وي او په هغې کې دی او 3 میاشتې دی هلته کې وساته دغه عالم 3 میاشتې باندې چې دی را بهر کنو دته وی څنګه زمونږ دا خبره منې کنه انګريز تسلیمې کنه تسلیمې د ورته انګريز نشم تسلیموله سبا د قیامت په ورځ د رسول الله مخې ته چې ودرېږم او رسول الله ما ته وایي چې انګريز تا تسلیم کړو په هغه وخت کې جواب نشم ورکولی نن زه انګريز نه تسلیموم او زمونږ اکابر او مشرانو چې کومه فتوا د انګريز خلاف د جهاد ورکړې ده بالکل حق او درسته دی وی زه را بهر کړم او ماته دا وی دغه د سیک دا گورنر چې د پنجاب کوم جوړ شوی دی د وی چې بوزم دیو تا یو زه ته بوزم چکر درل در کوم دی وی ملتان ته راو دی خو توجه تاسو دی خو غواړم دی وی زه ملتان ته راوستم زما زړه کې داو چې چرته چکر بلاله راکې چې څنګه د جیل نه را بهر کړم نو زما د پاره د یو گاډي بندوبست شوی او هغه گاډي داسې جوړ کړی شوی چې یو پنجره وه په هغې کې د دې طرف نه هم نري نري 13 سیخان لګېدلي دي د لاندې د طرف نه د ښي طرف نه هم نري سیخان لګېدلي دي د ګس طرف نه هم نري سیخان د بره طرف نه هم نري 13 سیخان لګېدلي او زما په مخ کې دی کس دی ډریور ته ووی چې ته دا مالګاډی کله چلی نو یاد ساته په داسې لاره باندې لاړ شه چې هغه لوړه جوړی په داسې لاره لاړ شه چې لوړه جوړی چې دا گاډی خوځي او دا پنجره خوځي او دا مولا دا د یوې پنجرې نه یو سیخ وهي او تمبک کوي او د بل طرف نه بل طرف وهي او بل طرف نه بل طرف تر دې حده پورې چې 3 میاشتې مونږ په دغه مالګاډي کې چې کوم دی نو سفر وکړو او زمونږ وجود دا نو شو وینه شو او زمونږ سره چې کوم خواته کسب وو هغه پاتې کېدل زمونږ دپاره مشکل شو زمونږ د وجود نه دومره بوی روان شو 3 میاشتې بعد چې کله مونږ ملتان ته راورسېدو لاهور ملتان ته نو هلته کې یو ځای ته ورننه باسلو ما وی چې چلو دلته کې به آرام مونږ ته اوس میلاو شي خو چې څنګه ورننه وتم نو څه ګورم چې یو وړوکې غونده کې کمره ده او په هغې کې زما 3 ماشومان او زما کور والا ناسته زه حیران شوم چې دا د کوم طرف نه راله هغې مونږ ته وی چې مونږ خو نیولي یو او اباجانه دقه چټونه ولا ورکړي دي چې پلار ته مو وایي که تاسو انګریز تسلیموي نو د پلار سر دا دی آزاد دی او محفوظ دی که چېرې انګلیز د پلار نه تسلیموي نو یاد ساته ستا د مخې به چې کوم دی نو د هغه سره داسې ناروا حشر کېږي دی وایي چې زه څنګه ورننوتم نو زما په دې خپو کې زما دا ماشومان داسې خوځېده او غړېده ما ته وایي چې اباجانه څومره تکلیف په مونږ باندې تیر شو په تا باندې څومره تکلیف تیر شو ستا وجود سوری دی ته تسلیم کا مریض انګریز چې څه وایي هغه ومنه دی ورته وایي بچو نشم منودلی د رسول الله مبارک مخې ته جواب نشم ورکولی بیا تر دې حده پورې چې ما ته ووایي چې دا بچیان دي او دا ښځه دی دا ستا په مخ کې د ښځې دې بېعزتي کوو بچیان دې ذبح کوو ته د دې خپلې خبرې نه اوړې او که نه اوړې ما ورته ووایي چې نشم زما کور والا یې ودروله او زما په مخ کې د هغې نه چې کوم دی نو سینې یې کټ کړې بیا راته وایي د انګریز خبره تسلیمې او که نه تسلیمې ما ورته ووایي چې د انګریز خبره نشم تسلیمولی د رسول الله مبارک مخې ته د انګریز خبره نشم تسلیمولی دی وایي چې کله ما دغه هم تسلیم نه کړه نو زما مخې ته 3 واڼه بچي زما حلال کړه او ذبح یې کړه ما ته بیا ووایي چې د خبره تسلیمې او که نه تسلیمې ما ته مې ښځې اواز وکړ چې جعفره ګوره یاد ساته جعفره یاد ساته په خپله خبره باندې کلک ودرېږه
که په دنیا کې ملاقات لیکلی شوی نور ژوند به یو ځای تیرو او که په دنیا کې ملاقات نه لیکلی شوی د رسول الله مبارک مخې ته نور ژوند تیرو په قیامت کې ملاقات دی وایي زه د هغه ځای نه را وایستلی شوم او واپس چې کوم دی نو هغه خپل جیل ته په 3 میاشتو کې راورسېدم چې کله راورسېدم نو د انګریزانو طریقه کار به دا و چې پانسي ګاډې به په شاهي مساجدو کې قایم کړی وي علما کرام چې به کله پانسي کول نو په جوماتونو کې به پانسي کول اوچت تخت به جوړ کړی او په هغې باندې به پانسي ګاډو او لاندې به د شرابو او د کبابو میلې لګېدل وي کله چې به عالم دا ذبح کړی شو نو هغې به په هغې کې زیناکارۍ او شرابونه او څه او څه چې کوم دی نو بیا کول جشن به مناوه دی وایي زه پانسي ګاډ ته په هغه شاهي مسجد کې ور وخېجولم او یو لعین راغی زما ګیره چې کوم دی نو په هغې باندې بلیډ راښ کوه د زما ګیره کټ کړه او خواته یو سپی پروت و د بې حرمتۍ دپاره یې زما ګیره ونیوله او هغه سپي ته یې ورګزار کړ او بیا راته ووایي چې ته د خپلې خبرې نه اوړې او که نه په دغه ټیم کې وایي زه په جړا شوم په دې بې حرمتۍ باندې د ګیرې چې د رسول الله مبارک سنت چې کوم دی نو د هتک دپاره سپي ته ورغورځولی کېږي دی وایي ما وجړله او یو انګریز په ما پسې راپاسېد او ما ته یې وی چې جعفر ولې څه دې خیال دی خبرې در باندې ګورې اثر وکړه زمونږ خبره تسلیمې او که نه تسلیمې ډېر حالات په تا راغلي دي جړل دي نه دي اوس جاړې ولې په زړه باندې څه اثر وشو څه دی ورته وایي نه جاړم په دې باندې نه چې په زړه باندې مې څه اثر وشو یا تکلیف راورسېد جاړم په دې باندې چې د رسول الله مبارک د ګیرې بې حرمتي وشوه زما خپې او زما لاسونو کې اتکړۍ پرتې دي سټ کې مې توق پروت دی په خپو کې مې زنځیران پراته دي زه څه کولی نه شم او جاړم په دې چې زه څومره کمبخته یم چې ما ویل اول به زما سټ کټ کېږي زما ګیره دومره خوش قسمته وه چې زما ګیرې زما د سټ نه مخکې قرباني ورکړه په دې باندې جاړم زما ګیرې زما د سټ کټ کېدو نه زما د مرۍ د شلیدو نه مخکې قرباني ورکړه کاش چې ما مخکې قرباني ورکړې وي په دې باندې جاړم په هغه ځای کې چې کوم دی نو هغه شهید که او دغه تسلسل چې کوم دی نو دغه انګریز لیکي چې د پېښور نه واخله تر انډیا پورې د بمبۍ او د کلکتې پورې داسې یوه ونه نه وه چې په هغې کې به یو عالم دین رازوړن نه او د خنزیر په سرمنه کې به بند کړی شوی دا به د دې دپاره د خنزیر په سرمن کې بندول چې په دې لاره باندې خلک تېرېږي چې دا څښا بوی وکړي او د خلکو نفرت پیدا شي دا تسلسل دا قربانۍ وي 14 اګست د دې شي نوم دی دا مونږ چې نن 14 اګست یادو چې دا به مناوو نو په دې باندې د علماء کرامو په دین باندې د مینو خلکو داسې قربانۍ موجود دي څومره یتیمان جوړ شوي دي څومره کونډې جوړې شوي دي څومره خلکو خپل سرونه کټ کړي دي دا پاکستان ځکه د معرضي وجود ته راغلی نن چې به بانګې دوهل زه خبره کومه تاسو ناسې او زه چې کوم دی نو لګیا یم او نه زما څه پرچی شته دی چې د هغې نه تقریر کومه دا د دغې علماء کرامو برکت یو سیاسی تاریخ موجود دی اے رسول الله مبارک به په دغه حالاتو کې دغه علماء کرامو ته راته د شپې به په ملا باندې ټکول چې نوسیه مخکې زه دې په شا باندې ولاړ یم هسې نه چې د قیامت په ورځ ما ته مخ تورن شي ګورې د انګریز خبره ونه مني داسې افراد نن چې دا ژوند مونږ په اسانۍ سره سهولت سره دا دین په سهولت سره راغی دا د دغې مجاهدینو دغه لوی داستانو دغه د اینو سیلابونه او د قربانۍ سیلابونه د دې به الله جل جلاله ګوره یاد ساتئ زموږ نه تپوس کوي چې تا ته دومره په اسانه باندې دین راغلی دی تا وینه نه ده توی کړ تا سپېړه نه ده خوړل ستا ښځه چې کوم دی نو نه ده کونډه شو ستا زوی یتیم شوی نه دی تا څه وکړه هسې د دې ملک دپاره نن زه د ځانه تپوس وکړم ما د ملک دپاره څه وکړه ما خو د ځان دپاره هر څه وکړه خو د ملک دپاره مې څه وکړه چا سوچ کړی دی د قوم او د ملت دپاره ما څه وکړه انسان خو هغه دی کمال ته خو انسان اله رسي چې د ملک او د قوم په خدمت باندې راشي
د هغه د خوږ ځای په وخت کې د هغه سره مدد وکړي د هغه په درد کې د هغه سره شریک شي د هغه په خوشۍ کې د هغه سره شریک شي دغه تسلسل دا را روانو په اخیره کې په 23 مارچ د دو قومي نظریه دغه आवाज ولګید او د حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمه الله په نگرانی کې او د لیاقت علی خان په قیادت کې دغه سیستم چې کوم دی نو مخ کې جوړ شو روان شو الله جل جلاله درې څلور کال بعد دا پاکستان آزاد ک 1947 14 اگست 1947 کې دا پاکستان معرضی وجود تراغه اکابر علماء کرام موجودو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت مولانا مفتی شفیع رحمه الله دیوبندی او دغه سي د نورو اشرف علی تهانوی رحمه الله او دغه سي د نورو مکتب فکر علماء کرامو هغه شرکت وکړو هغه مهنت وکړو کوشش وکړو دا پاکستان معرض وجود تراغه اوس زمونږ د لپاره اخیر په دې ورځ باندې کول پکار سي یوازې بیج لګول دا د پاکستان سره اظهار دی د محبت یوازې چې کوم دینو کپړې غوستل دا د پاکستان سره اظهار دی د محبت یوازې جنډه لګول دا د پاکستان سره د مینه محبت اظهار دی نه دا د خپل ځای باندې دی خو لیکن د دې سره یو نوې عهد کول چې زه په دومره په سہولت سره په مسجد کې مونږ کوم په آرام سره خپل کور ته زما د چا د غلامۍ د لاندې نه ما فکر او سوچ او ذهن می آزاد دی آیا مال سکول پکار دي د دې وخت نه څه فائدہ غستل پکار دي د دغه اکابر علماء کرام او د عام خلکو په دین سرشیندلو ځوانانو د هغه قربانۍ مخه ته ساتل پکار دي په هغه باندې تک پکار دي د اسلام د نشر او اشاعت د پاره د اسلام د سربلندۍ د پاره راوچتي دل پکار په څه طریقې سره په مهذبه طریقې سره په مصلحانه طریقې سره په بهترین طریقې سره بغیر د شور او د شغب نه بغیر د جنگ او د جدال نه بغیر د ټوپک او د تماچې نه د څه په ذریعه سره د قلم په ذریعه سره د خدمت په ذریعه سره د مینه او محبت په ذریعه سره چې موږ راوچت شو چې د ملک چې کوم دی نو دا یو منبع او یو مرکز جوړیږي او کنه اوی موږ ته خو پته نشته دی زموږ د ملک د ټولو ملکونو د پاره د سترګو ځای دی ګوره مولانا زاهد الراشدی صاحب یو قصه لیکلې ده هغه وایي زه په یو جانس کې روانم قطر ته څه ګورم دې طرف ته مې یو اخبار پروت دی هم یې راوچت کړو په هغې کې فهد یو رایټر دی پرنسپل اتر اکثر چې کوم دی نو کالم لیکي نو په هغې پرنسپل اتري هغه یو کالم لیکلی دی یو آرټیکل یې لیکلی دی په هغې کې څه لیکلي دي چې د مصر او د اسرائیلو یو ورځ چپکلش پیدا شو سغویمه پیدا شو مصر اسرائیل ته په جواب کې څه وایي تاسو ته پته شته په هغه وخت کې په پاکستان کې د اټمي دماکې شوې وې نو مصر اسرائیل ته دا لیکلي چې اسرائیل ابھی سنبھل کے چلو اسرائیل ابھی سنبھل کے چلو کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت بن گئے ہیں اسرائیل یاد ساته ګوره وسترګې لاندې ساته ځان سنبال ساته او ځه ما ته سترګې مه راوباسه تا ته پته نشته دی چې اوس مصر یو اټمي قوت جوړ شوی دی حالانکې په مصر کې اټمي دماکې نه وي شو په پاکستان کې شوی وي خو مصر پاکستان داسې ګڼه لکه دا چې زیمه نو په موږ باندې په دې پاکستان باندې د خلکو دومره نظر دی خو کاش ما ځان ونه پیژانده کاش زما رونو ځان ونه پیژانده چې موږ ترقي ولې نه کوو او بیا خاص کر مونږ پښتنو ګورې ځان ونه پیژاند په معمولی خبره باندې د یو بل سټونو ته چې کوم دی نو لاس اچو په مختلفه معمولی قصو باندې د یو بل چې کوم دی نو ګریوانونه راشلو د یو بل څه یادو کاش که دا حس پیدا شو کاش که چرته زمونږ کې چې کوم دی نو د مصلحت یو فکر پیدا شو دا به زمونږ دپاره د ترقۍ سبب ګرځي الله جل جلاله دې په دې ورځ باندې چې سبا نه بل سبا ده زمونږ یو نوی ژوند پیدا کړي او موږ ته پکار دا دي چې دغه قربانۍ مخې ته کیدو یو نوی ژوند د دغې ورځې نه چې کوم دی نو ځان له ورکړو په دغه ورځ باندې عبادت وکړو دا د شکریې ورځ ده د الله جل جلاله په در کې زار او قطار دا شکریه ادا کړو وجاړو چې الله جل جلاله موږ آزاد کړي یو د انګریز د غلامۍ نه الله جل جلاله دې همیشه په امن کې په سلامتیان کې په راحت او سکون کې ولري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین